نن حکومت په ظلم بربریت باندې نه چګېږو اخر موږ نبی پاک صلی الله علیه وسلم په شان چې مستاخیګان یې لګیاست دی نو نن دوره قدر ملک ته سویډن دوره قدر ملک ته او د پاکستان چوره غټ ملک ته چوره ډېر مسلمان یو او نن موږ خاموش یو یوه ورځ خو به پوښتنه ترنه کېږي منځونه اودسونه کوو تلاوتونه کوو روزې لرو ځان ته مسلمان وایو کله به چې کېږو نن ملک خو حیا اچولې د حکمرانانو ملک حکمرانان خو ښځهګان سوي دي خو غږ نه کېږي مانې په کونو منډلې دي ځکه چې هغه خو کرپټ حکمران دي هغه خو یورپ بدي نه کوي د امریکې بدي نه کوي د عیسایانو بدي نه کوي د یهودیانو بدي نه کوي د انګریزانو بدي نه کوي وستاما خوی کتاما چې خو ایمان جذبسته ده نن چې موږ نووتلو دا د زه صرف د خپلو ملګرو دوه څلورو کسانو سره وتلی نو تاسو ته ما خپله ایماني جذبه ښکاره کړه نوره که تاسو ښکاره او که نه ښکاره وو دا ایمان تاسو که دغسې تاسو موږ نورو کس چې نه چې احساس پیدا شو بیا دا غونډګان موږ ته نشي تنګ کېدلی دا چې کوم په د اسلام جامې چې موږ ته پټ دي د په اسلام جامې چې موږ ته اغوستې ده دغو اسلام دپاره څه شیانه وکړو دغو اسلام دپاره صرف اسلام نخره وکړه اسلام اعلاندارۍ وکړله نور عملي قدم یې نه واخیسته دغو خلکو او بس خلکو ته ښکارئ اسلام 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 خو د اسلام دپاره یې هېڅ قدم نه واخیسته زما عزیزانو من ټولې دنیا چې دوره غصه ده دوره غم ده نن یې چې موږ په خپل نبي باندې خپل نبي پاک صلی الله علیه وسلم باندې چې کیله نه وخورو دوره کوچ لمر ته نه ودرېږو بیا به کله درېږو دا موږ دنیا ته هم شوو دا موږ پاکستان ته هم شوو د حکمرانانو ته هم شوو چې موږ خلک په دې باندې ډېر غصه ده چې سویډن دوره قدر ملک ته نن د پاکستان عوامو ته خو فوج پتو کړي دي پولیس پتو کړي دي حکومت ټوله پتو کړي دي چې څوک غږ کوي بیا وچه بیا ډوب که بیا جیل ته که نن د ما پاکستان تحریک انصاف 10,000 نه کسان زیات په جیلو چې دي څه شی کړي دي کوم ګناه کړې ده کوم بدي کړې دي ګناه یې دا کړې ده چې رښتیا ویلي دي حق یې ویلي دي او حقه خبره نن بیا جیلو چې ده نن ما لیډر عمران خان څه کړي دي چې نن په چینلو باندې بنده نامې څوک نشي اخیستلی میډیا دې بند کړې ده تاسې په ټوله دنیا چې چېرته دي چې په میډیا باندې پابندي څوک یې چا نام نشي اخیستلی څوک یې لیډر نام نشي اخیستلی څوک حقه خبره نشي کولی نن اخبار وګورئ اخبار څه څه نن اخبار وګورو زما دا څه چې نن اخبار وګورو یو کس فراز چې مړ شوی ده یو کس فراز چې مړ ده پولیس مړ کړی ده یو کس غالبا دا هم مسلمان خو نن الجزایر ده الجزایر مسلمان ملک ده نن د فراز چې څلورمه ورځ د احتجاجونه لګیا دي توړ پوړ لګیا ده بازارونه یې وسوځول څوک خو دې ګوتې وري څوک خو دې ونڅي په دې ما تحریک انصاف کسان دي څومره ډېر ونیولو څومره ډېر د جیلو ته واچول کوم بدې کړي دي کوم سوځول یې وکړه کوم توړ پوړ یې وکړه چې دا ما کسان په جیلو ته واچول خدای دپاره دغو خلکو ته خو تاسو سدې لګوو یورپ ته خو دا حکمرانان سدې لګوي او یورپ مشتر شي نن خو یورپ چې
څلورمه ورځ د احتجاجونه لګیا دي، هر څه شی بند دي او څوک خو دې ګوتې وري، اووه کس ته خو دې ګوتې وري. ما ویل په څواوو کسان مړه شي حکومت یې پته نه کوي. نو نن که دغه حال یې تاسو موږ نو موږ خو دا د میدان ته وتلي یو، دا د جنډه مې چیګه کړې ده، جنډه مې چیګه کړې ده، حق جنډه مې چیګه کړې ده. زما لیډر عمران خان حق ویل کوي او چې څو پورې حق ویل کوي موږ به ورسره یو. ما لیډر په اقوام متحده کې زنده باد. زه د دغو غریبانو غوندې دغو غریبو خلکو ته زه ډاډ ورکوم چې د ویې ویله چې ټول به ورسره یو. نن ټول غټان د پاکستان غټان زما لیډر ته مخالف دي او نن دلته هم ټول غټان سره یوځای دي، نن دلته هم ټولې پارټۍ سره یوځای دي. واحد دا یوه پارټۍ ده تحریک انصاف چې دغو دا جنډه د حق او باطل والا جنډه چیګه کړې ده. نن په دا 12 ملکو چې په ټوله دنیا چې سخته غوسه لګیا ده، نن ټوله دنیا چې سخته غوسه لګیا ده د کومه بې حرمتي سوې ده، کوم د حضور صلی الله علیه وسلم په شان چې کومه بې حرمتي سوې ده. زه دا وایم چې زما حکومت زما خلکو دپاره خو تکړه نشي ویل شي. دومره غوټه حکومت ده، دومره غوټه فوج ده، دومره غوټه سکیورټي ده، دومره غوټه انتظام ده ورسره. خو د سویډن دومره قدر ملک ته پوره جوړ کړه چې په وخېږو چې مېرمنې ډډه کړو، لا به موږ په قربان سو او لا به ټول عمر دپاره سبق ورکړو. دغو یهودیانو ته به ټول عمر دپاره سبق ورکړو، دغو عیسایانو ته به ټول عمر دپاره سبق ورکړو. نو زما لیډر عمران خان په اقوام متحده چې صفا ورته وویله چې دا مغربي ممالک چې دا څومره یورپین ملکونه دي، چې دا څومره نه غیر مسلمه ملکونه دي، دغه دې وار وي کاینده دپاره زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان چې ګستاخي وکړله. نو موږ مسلمان په دې باندې ډېر غوسه دي او ډېره جذبه ده. دا جذبه به بیا تاسو نه پتم. خو افسوس داسې شودګان حکمرانان راغلو چې هغو یې دغسې پروا نشته ده، خو که پروا یې ده بیا صرف کرسۍ بچ کونې پروا یې ده. نن ته وګوره چې خلک چغې وایي لګیا دي، خلک له ګراني نه چغې وایي، خلکو سترې قربانیګانې نه وکړلې له ګراني له وجې نه هغوی په کرسیو ناست دي. و مولوي صاحب څه چغې کوي چې په کرسۍ ناست دي، دا خو یې غریبانو نارې کولې، دا خو یې د اسلام نارې کولې او د غریبو نارې دې کولې، د مهنګایي نارې دې کولې. دا خو به دغې کرسۍ ته لاته ورکړې وه. خو حق ویل نشته دي، حق ویل نشته دي، حق ویل چې دغه ملک چې څوک کوي بیا کړی او طلبي بیا په جیلو باندې ګډې. منظر وتلی او زه دا ټول لکۍ ځینې خلکو ته وایم، زه د خپلې صوبې پښتنو ته وایم، زه د پاکستان عوامو ته وایم چې زه وتلی او دا حق جنډه مې چیګه کړې ده، لاس یې ازاد ده، نن یې ازاد ده، سبا یې ازاد ده. عمران خان زنده‌باد. په جیلو مو دې نه ډارې، پښتون چې چوره تنګوي وسپینوي چې چوره ګرموي دوره سختېږي. پښتون چې چوره غوسه کوي، چوره تکلیف کوي، دوره به دې انشاءالله زر غړی کلا ته کوي. دا وار وه که هغه ملاګانو پالټۍ ده، که هغه نون والا ده، که هغه پیپل والا ده، وا ډېر وي. خو نه د دغې خلاف چې دا موږ کوم احتجاج نوټ کوو لګیا یو، موږ چا ته تکلیف نه ورکوو. موږ چې څومره احتجاجونه کړي دي د پاکستان تحریک انصاف، موږ چا ته تکلیف نه ده ورکړی، موږ څوک نه دي په عذاب کړي.
موږ احتجاج و چې چا سایکل نه د ورک شوی نه سایکل مات کړی ده خو مجبورۍ مو دې نه درشي ته مجبورۍ مو دې نه پښتون د مجبورۍ نه پښتون تاریخ ورته معلوم ده دغه پنجابیانو ته معلوم ده دغه مهاجرو ته معلوم ده دغه سندیانو ته معلوم ده چې پښتون تاریخ څرنګه ده چې پاکستان چا آزاد کړی و پاکستان صرف فوج نه آزاد کړی پاکستان فوج سره شانه پر شانه دا پښتون جګړېدلی ده دا پښتون ورسره جګړېدلی ده صرف فوج نه آزاد کړی زه ورسره جګړېدلی یم ما با او اجداد ورسره جګړېدلي دي سن 65 جګړې چې چا قربانیګانې کړې دي تاسو کلیپان وباسو تاسو فوټوګان وباسو سن 65 وال په سپینو کالیو چې بوډي ټوپک په دا سپینې لونګۍ سرې لونګۍ توره لونګۍ چا وې دا زه حکومت نه پته کوم زه دا فوج نه پته کوم چې تاسو سره په سن 65 جنګ کې څوک جګړېدلي دي دا پښتانه دي چې سره جګړېدلي نن ته هندوستان مقابله نشي کولی نن ته دواړه قدر ملک د سویډن مقابله نشي کولی نن ته دواړه ملک اسرائیل مقابله نشي کولی بیت المقدس یې موږ نیولی ده دغه غلامي نه به موږ وځو په اخره چې زه یوه ناره ته کوم تاسو ووایو غلامي سے نجات آزادی آزادی وایو غلامي سے نجات آزادی آزادی دوره غوټه نشکي وکړو چې ورځې اچکو چې وار ویده سي او ور اسلام آباد چې وار ویده سي غلامي سے نجات آزادی آزادی موږ په اخره چې دا سخت زموږ مسلمانانو غصه ده چې د نبي پاک صلی الله علیه وسلم په شان چې کومه ګستاخي سوې ده دغه فوراً پوښتنه دې وشي اولاد دا حکمران مستفز دا حکمران د مستفز حکومت نه لا دې دغه پوښتنه وشي صرف دا نه چې احتجاج مو وکړو سفارتخانې ته ورولو احتجاج مو وکړو که سویډن نه بدله نشي اخیستی پښتنو ته دې پرېږدي پښتنو ته دې پرېږدي که سویډن نه بدله نشي اخیستی اوس تابعدار یو بیا تابعدار یو په یوې بجې بیا تابعدار یو چې دا کوم ګوټ ته ودرېدلو الله دې دغه اجر درکړي چې دا کوم ګوټ ته کسان ولاړ دي انشاءالله خدای پاک به مو بخښي خدای دې دغه اجر درکړي ډېره مهرباني